دغه دی یو ټپه شاته ده هغې نه به یې شروع کړو هغه خو بل شی وایي خو زه موږ به لږ به موډیفاید کړو وایي کمیس دې سوړي سوړي راوړو چې کومه سوړه دی ګنډم جړه راځي نه زموږ د مومندو هغه حال دی چې کومه سوړو ته یې ګورو نو هغې ته به له جړه درځي یو خبره زه کوم او خپلو پارلمنټیرین ته هم کوم او سیاسي رهنماګانو ته هم کوم زمونږ اپروچ د اف سی آر انټي اف سی آر چې کله موږ تحریک چلاو هغه ټیم کې هم غلط دې ټیم کې چې موږ کوم څیزونه کوو هغه هم موږ داسې نه وایو چې داسې نه چې موږ نه غلط شي هغه څیزونه څنګه رانه غلط وو په هغه ټیم کې اپروچ موږ مشر بیل کو کشر هم بیل کو ګیپ هم منځ کې پیدا کړو د هغې خمیازه اوسه پورې ماته دغه کېږي ځکه چې اوسه پورې مشر په هغې کې ما نه نفرت کوي چې تا هغه ټیم کې زما خلاف کار وکړو موږ به دا ویلې چې زموږ مشر زموږ خلاف اوس چې موږ دلته دا کم ناست دي زه د پارلمنټیرین ته مې هم سیاسي کسانو ته هم دا وایم هر یو مسلې ته پکار ده چې یو زبردست اپروچ وشي اپروچ دې ته وایي چې ته په مسله باندې ځان پوهه کړي مثال کے طور پر در لگر کوما مومن خاصدار 1300 خاصدار دی دې ټیم کې زمونږ اپروچ څه پکار دی زمونږ د پارلیمنټیرین څه پکار دی زمونږ د مشرانو څه پکار دی بے ګیپ پیدا کیږي د دوی په منځ کې د سیده کنه ملک سے یو شانت دغه کوي بل شانت دغه کوي یو په دې کې دی چې مکمل زه دا ټول کرش کوم چې دا چا سپیشل خاصدار ورسره دي او بل دا وایي چې دا زما پریویلیجز دي دا زما مراعات دي دا زما حق د مراعات د کم ځای نه کټ کېږي خو باید چې تاسو په دې دواړه کښېنئ اپروچ دې کې به داسې کسان وي چې هغه به 6 اخیستي هغه به 15 اخیستي ته کټ یې کا خو دې کې به هغه کسان وي چې د هغوی د دغه صرف روزګار دی او دغه صرف د 15,000 روپۍ هغه ته میلاویږي دې کې داسې کسان شته اډنټیفای کا روې باسه او بهر یې کا داسې مه کوه چې په ضد کې موږ لاړ شو باقي نورې خبرې نه کومه دا ګورسل روډ او په دې باندې موږ ډېر زیاتې خبرې په ورسک ډیم والله هر یوه مسلې ته چې ګورې ناممکن ښکاري هر یوې مسلې ته چې ګورې ناممکن ښکاري یو منټ لږ صبر وکړه چې کومه مسله رانیسي هغه ناممکنه ده خو فاروق افضل صاحب یوه خبره وکړله او ډېره مایوسي یې خورا کړله معذرت غواړم ده وویل چې ټیکنیکلي ځینې څیزونه هغه بندېږي او ځینې داسې زه به دلته یو مثال ورکړم د این پي والا کالاباغ ټیکنیکلی اپروف دی خو عوامي ته ورباندې باندې دا ټیکنیکلی اپروف دی او د دې به درته زه نقشې وښیم د ګورسل روډ تاسو ته مه وایئ چې اپروچ اپناو اخري کې درته زه دا یوه خبره کوم چې موږ به قومي داسې یو جرګه جوړو لکه څنګه چې نن موږ سره لږ مشران راسه دي موږ د دې مشرانو نه نور مشران غواړو سیاسي خلکو موږ سره شته دي خو د دې مشرانو نه موږ په ډېر مشران غواړو او هغه مشران به کینی چې موږ اپروچ اوس څنګه دې مسلو حل کولو ته هغه دغه کو دې کې ګوره عدالت هم راځي دې کې پارلیمنټ هم راځي دې کې عوامي پریشر هم راځي درې څیزونه راځي پریشر به څوک کریټ کوي پارلیمنټ کې به خبره څوک کوي او عدالت ته به څوک شي کوم اپروچ اپناو کوم په کومې باندې ماته ډېره فایده را راځي هغه اپروچ به زه اپناوم که ما له عوامي پریشر ډېره فایده راکوله زه به عوامي پریشر کریټ کوم که ما له پارلیمنټ ډېره فایده راکوله زه به پارلیمنټ کې هغه ته وایم چې خبره وکړه او که ما له عدالت ډېره فایده راکوله زه به عدالت ته ځم هغه څیزونه به ومم درې وړه اپروچ دی او درې وړه لارې موږ سره شته دی خو ایمینې صاحب ته یوه خبره کومه په دې باندې تاسو لږ نظر وساتئ تا په 2 درې ځل پارلیمنټ کې هم خبره وکړه په دې نوکریانو باندې بله ورځ مې ستاسو د پیج نه ولیدو دلته یو کلاس 4 و هغې پکې اډورټایز کړی چې لوکل خلک به اخیستی شي خو بدقسمتي دا ده چې دلته هغه ډبل 1 ډبل 2 کې چې څومره دغه واخیستی شو 96 اوس پکې نور هم را روان دي 96 خو دې په تندر ولګیا خو یې واخیستلې اوس دا نور کمې را روان دي حقای څنګه چې شاهین نظر ساتي که نه دلته چې کومه کمیټي جوړېږي چې هغه بیا په هره مسله باندې دقه شانته نظر وساتي ما درته وویل چې مشران به هم ساتي او کشران به هم ساتي او دې کې به موږ دا نه کوو یو بل اپروچ درته تاسو ته یادوم چې ګوره سیاسي کسان ټرانزیشن کېږي اوس هغه شي ته وړي چې کوم مخکې زموږ قابل قدر مشرانو هغه څیزونه کول بلکې نادر منان ملک کړي دي نصرت ملک صاحب کړي دي داسې نورو مشرانو کومې قومي مسلې حل کولې ټرانزیشن کېږي او بدلېږي روایات او هغه سیاسي کسانو ته هغه میلاویږي خو چې سیاسي کسان کله میچورټي او داسې نابالغه شانته حرکتونه شروع کړي نو هغه به زموږ دپاره هم نقصان دي او دلته به د علاقې دپاره هم نقصان دي لہذا اپروچ به موږ جوړو مولانا صاحب اخره کې دا خبره
تاسو ته په ډاګه کې چې ملکانانو نه موږ له د کم کم ځای نه څومره ملکانان راکوي د سیاسي کسانو له موږ له څومره کسان راکوي او دا زموږ ځان له د سیاسي کسانو د ملکانانو مثلا نه ده دې کې به ځان سره وکیل هم موږ شاملو دې کې به موږ ټیچر هم ځان سره شاملو په دې کمیټۍ کې او دې کې به موږ ډاکټر هم ځان سره شاملو چې هر مکتب بلکې دې کې د ټول نه افیکټیو چې کومه دی هغه ملا دی د ټول نه افیکټیو ما مولانا صاحب ته ویلي تاسو منبر در سره تاسو جنازه در سره چې د سیاست لپاره استعمال راشه د قوم د مسلو لپاره نور استعمال کړم سیاست دی جمعې په ورځ اخیری لاس منټ نه دی په دې مسلو خبرې کوي چې قوم راوځي دغه ځای کې به جلسې دې لپاره استعمال دا یو قومي خدمت دی ان شاء الله زمونږ دا چې کوم مولانا صاحب د سیاسي اتحاد موږ مدرسه څنګ په څنګ ولاړو موږ مشران هغوی به موږ خپل کسان راکړي هغوی سبب موږ په څنګ په څنګ ولاړو خبره په دې مه کوئ چې دا کومې مسلې دي خبره په دې وکړئ چې اپروچ کوم اپناو کړو او دا مسلې په کومه طریقه باندې حل کړو او څوک ځان سره ملګري کړو چې هغه موږ له فایده راکولی شي او موږ مخکې په دې مسلو حل کولو کې هغه بوتلی شي ډېره مننه ډېره مننه هو یو خبره ته کوم ریزسټنس نه بغیر نه کیږي مزاحمت نه بغیر نه کیږي او که تاسو وایئ چې داسې په ناستو باندې به وشي په دې ناستو نه ریزسټنس فاروق افضل صاحب ته ریولوشنري کسې ریزسټنس به کې تا ته به هله هغې نه هغه پوچ هم راوځي او هغه ماسته به هم ترې راوځي او د هغې هغه ښه او بد به هم درته راوځي موږ پرون باجوړ ته لاړو د پرینکوژ نه 240 روپۍ اضافي اخیستلې خو چې کله هلته لاړو نو بیا هم مسله ولټول هغې کې داسې کسان یې لوانو چې دا مازغه موټ شو دلته پکې زمونږ د علاقې والا مینوالو ریزسټنس چې کله ته شروع کړې تا ته به د هغې ښه او بد او اخوا او دیخوا او لیفټ او رایټ او ښی او ګڅ او مخکې او وروسته هر څه میلاو شي خو ریزسټنس باندې پرېږدو موږ مزاحمت انشاءالله د دې لپاره شروع کړو ډېره مننه